अस्सलामुअलैकुम मलगुरो जुनैद खान ما سبا په ورلد کپ کې د نیوزیلند او پاکستان ډیر اهم میچ ته چې د پاکستان د لپاره ښه خبردار چې د نیوزیلند سره کلاډیان دي چې هغه انجرډ شوی دي ایوب په دغه میچ کې اویلیبل نه وي هغه کم کلاډیان دي بل بوري خبر دا هم کې دی چې سبا د باران امکانات هم دي په دغه بنگلور ګراوند باندې څومره امکانات دي باران باقي کنه په دې باندې به هم خبره کوو بل د پاکستان کم کلاډیان سبا چانس ته چې ایوب په سکواډ کې شاملېږي فخر زمان خو الریډي شامل بل د اسامه امیر حواله سره اسامه امیر بل ډراپ کی کنه پاغي باندې هم لګ ډیر ډسکشن کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ټول نه پهله خو په دې خبره کو چې د پاکستان ته د میچ ګټل څومره ضروری دي څومره امپورټنت دي پاکستان ته د میچ ګټل ډیر زیات امپورټنت دي کچره پاکستان خو مکه د میچ بایلو نو پاکستان د سیمی فائنل د منډه نه بهر کېدی شي پاکستان سره بل د یو میچ بایللو هم چانس نشته رجی دینه پس چې بل کم انګلند سره میچ ته به هم ګټنو ال سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو چانس شته اور سبا که نیوزیلند میچ بایلو نیوزیلند ته هم ډیره خطر ده ای د ورلد کپ نه بهر کېدی شي جی نو دا میچ پاکستان لا ګټل ډیر زیات ضروری دي بل د نیوزیلند بدقسمتي دار چې دا غي مین چې کم کلاډیان دي جیمینیشم کین ویلیامسن خو د ورلد کپ نه مخکې هم انجرډ صرف د ورلد کپ یو میچ کړی دی اینه علاوه جیمینیشم دا غي یو میډل اډر بیټسمن دی ور سره لیفت هینډر بیټینګ کوي تاسو به کتلی وی ډیر خبالینګ هم کوي میډیم پیسر دی د پېښور زلمی کې لاړی هم دی چیپ مین چې کم دی راغی یو میډل اډر بیټسمن چې ډیر ښه بیټینګ کوي د پاکستان خلاف سنچري هم وهلې و په وارم اپ میچ کې نو دا دوه درې کلاډیان چې کم دی هغه انجرډ شوی دي دینه علاوه هغه د نیوزیلند ټیم چې کم دی ریزرو کلاډیانو نه څنګه چې زمونږ په ټیم کې ریزرو کلاډیان محمد حارث ته زمان خان دی دغه رنګي د ریزرو کلاډیان چې کم دی ټیم ته راوستي ځکه چې دا مین کلاډیان دا غي انجرډ شوی دي نو دا غي چې کم پلینګ 11 دا غي به سبا پته لګي خو جیمینیشن چیپ مین چې کم دی د خبر فلال دار چې دا انجرډ دی او سبا میچ ته اویلیبل نه دي کچره سبا پوری ټیک شوی بیا سکواډ ته ورچول شي مطلب چانس ورته راشته دي اوکې انجری سیریس وینو دی بیا د میچ نه ډراپ یو کین ویلیامسن چې کم دی خو الریډي د میچ نه ډراپ ته جی بل باران چې کم دی نن هم په بنگلور کې باران ولېدل مختلف وقفو سره کله 30 کله رو کله ولاړ او سبا چې کم دی د باران 80% چانس دی مطلب دا نه چې باران بخا مخا کیږي د الله پاک کارونه دي خو چې کم د دغه کړه دي کم امکانات دي نو هغه 80% امکانات دي چې باران بکیږي او بل د پاکستان د میچ سحر 10 بجې د پاکستان په ټایم 10 بجې به شروع کیږي نو سحر نه د میچ ته نو پاکستان ته د میچ ګټل زیات ضروری دي کچره د میچ د باران د لاس خراب شونه په پاکستان بهر کیږي د ورلد کپ نه نو میچ کمپلیټ کېدل او هغه بیا پاکستان ته ګټل او په خمارجن باندې هم ګټل زیات ضروری دي دینه علاوه پاکستان په ټیم باندې خبرو کو نه پاکستان په ټیم کې فخر زمان خو الریډي انکلود دي امام الحق ډراپ ته فخر زمان شامل دي فخر زمان عبد الله شفیق په اوپننګ کې خو پرفارمنس کم خراب دی هغه د اسامه امیر خراب دی نو اسامه امیر په ځای کې دی چې سبا محمد نواز انتجی محمد نواز چانس شته چې سبا په سکواډ کې شامل شي او اسامه امیر به ډراپ کیږي جی دا فلحال ما د پریډکشن وي کې دی چې اسامه امیر په سکواډ کې شامل وي اسامه امیر داسې بکواس بالینګ کې چې فلټاسیان کوي دا په فلټاسیان باندې ډېر ایکس کرکټر تنقید هم کوي وګورو به چې سبا کم سکواډ راشي دا ماچ لکه خبرو کې دا ټول مطلب پریډکشن شوی دی نو دا ټول پریډکشن مې در سره شریک کو د ویډیو کتلو زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام